دیو جنا ښه صحبت اختیارول چې کوم د انسان له پکار دی. کشف المحجوب کې حضرت داتا گنج بخش رحمه الله تعالی علیه یو واقع ذکر کوي. یو ځلې ما وی د خانه کعبې نه طواف کولو، یو کس هم لګیا و طواف کولو، او دغه دعا به صرف کوله چې اللهم اصلح اخوانی، خدای پاکه زما ملګري نیکان صالحان کې. ما دې تپوس کو تعجب کې شوم چې دلته آیا خلک راځي او مختلف قسمه دعاګانې د الله جل جلاله په حضور کې غواړي د څه دپاره چې زه او زما اولاد او د خپل مور او پلار دپاره ټول هر څه دپاره چې کوم دعاګانې غواړي. خو دا سړي څه ناشنا سړی دی چې دا صرف د خپلو ملګرو دپاره دعا غواړي. نو هغه ورته وایي چې تعجب کې مه کېږه، ځکه چې ما ته خو به الله جل جلاله دلته زما ګناهونه معاف کړي، خطاګانې به راته معاف کړي انشاءالله العزیز. خو زه چې کله خپل علاقې طرف ته بیا لاړ شم، چې کله هلته لاړ شم نو هلته به ما ته دغه بد ملګري چې کوم دی صحبت بد اختیار کړي وي، نو هغه به ما سره کښېني، زه به هغوی سره کښېنم، نو د هغې د وجې نه چې کوم دی زما صحبت به هم خراب شي، زما دغه ټول هر څه چې کوم دی نیکۍ هر څه به لاړې شي، ضایع به شي بیا دوباره باندې. نو دې وجې نه ښه صحبت اختیارول چې کوم دا یو لوی عظیم غنیمت وګڼئ. ګورئ عظیم غنیمت وګڼئ. خو مجالسو کې چې کوم دغه ناسته پاسته به کار ده، د بدو مجالسو نه څه جوړېږي نه. بد مجالس چې کوم دغه به تا د بدو خلکو سره چې کوم د ملګري کي او د ښو خلکو سره تعلق وساتې، نو د ښو خلکو د وجې نه چې کوم دی یو انسان ته به اعلی مراتب چې کوم دی هغه به ورته میلو شي، او بل دا چې الله جل جلاله به ترې راضي شي. نو د بدو مجالسو نه چې کوم دی هغه ځان ساتل پکار دي، او د دغې ملګرو دپاره هم دعاګانې غوښتل پکار دي، د خپلو رشته دارو دپاره دعاګانې غوښتل پکار دي. اول دا چې انسان په خپله ښه مجلس کې چې کوم دغه ناسته پاسته وکړي.